تا خدایان دو جوړ کړي سو دو خدایان یو د بره دی یو د محمد مصطفی نه الہ جوړ کړي ان کې دا الوهیت چې ورته توي دا چې څنګه په دې روایت رد ده دا سې د قرآن امرادو کا چې الله فرمای چې لا يشفع عنده الا باذنه د الا باذنه باندې ردو کا چې دې استثناء ته ضرورت سو چې صرف د الله اختیار دی نو الا باذنه سمانا ده ځکه په اذن د الله خو هغه څه کیږي چې د نه منلو ګوره د مړو ژوند کول د نه منلو خبره وه خو چې کله باذن الله شو نو سیدنا عیسی علیه السلام فرمایي واحیي الموتى باذن الله زه ژوندي کوم مړو لره د الله په حکم نو چې کله د قیامت په ورځ څوک چوڼ نشي کولی صرف الله سبحانه وتعالی له اختیار دی نو په الا باذنه سره داسې استثناء ولیکې چې په هغې د نبي نه هم د ستا د فرویزي اصولو مطابق الہ جوړېدی شي او یو ځای نه بار بار چې قرآن وایي د قیامت په ورځ به حالات سخت دي خبرې به نه کشي کولی لا یتکلمون نو بیا وایي الا من اذن له الرحمن مگر چاله چې الله اختیار ورکی اجازت ورکی سوال دا دی چې الوهیت به صرف د یو الله وي مالک یوم الدین لله الواحد القهار بیا د دې الا استثناء ضرورت څه دی ولې په د رب العالمین الوهیت او د هغې قواعد کلیه کمزورې کوي په شفاعت باذن الله باندې څه نه مجبوري دا اعتراض چې څنګه په حدیث کې څوک به تاله څه دنیا ورانه کي که دا تا په قرآن هم وکړو خو درې ورځې به مولان چغې ووایي کلیپ به وکړي چې و په قرآن اعتراض کړی دی خبره ختم تا سره به څلور شپږ ملګري د دې هم جوړ شي چې قرآن کې هم محل نظر ځایونه شته پاتې شو دا چې وي انبیا به سا وانخلي د الله توتي دا د زور خبرې او دا د سختۍ خبرې او دا د تکلیف خبرې انبیاو ته منسوب کول دا د قرآني فهم هم خلاف دی حدیث خو به ایرانی شیعگانو پیداوار شي خو د قرآن د مفاهیمو خلاف دی الله فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم نکره ده ولا هم يحزنون د انبیاو به سا بند نه نو ته څنګه وایې چې سا به وانخلي سا به د هغې کلاو وي د هغې به یره نه او اولیاء الله یې ویلی دی په نوم نیکان خلک انشاءالله صحیح العقیده بیا شان د انبیاو خو ډېر اوچت دی او چې څوک شان د انبیاو مني یا شفاعت باذن الله مني یا په هغې باندې عدم الخوف والحزن کول کوي دې ته که الہ ویل شي نو دا الہ ورته قرآن ویلی دی کم رد چې دی په قرآن دی نو دا دی بیا په حدیثو دی نو دا دی د الله په کتاب باندې هم دی لیکن دا خلک عقل پسې روان دی عقل پسې هر هغه تفسیر د قرآن هم دي ته مردود دی چې هغه د عقل خلافي دا خو یو حمل المبالغه په بنیاد خلک وی چې دا منکرین حدیث دی والله العظیم زه کټر دعوی سره وامه چې فرویزی طبقه دا د قرآن نه منکره طبقه او منکرین قرآن دی دا منکر حدیث لفظ خودی سره انصاف کول دی یا په دې باب کې تفرید کول دی کنی نو حق دا دی چې دا خلک منکرین د قرآن دی کم ځای کې چې د قرآن تفسیر د عقل خلاف راځي لکه باب المعجزات باب الشفاعت هلته ته ګوره نو فرویزي تفاسیر دا به د خپل عقل موافق وي پته لګي چې د خلکو ته نه الله منظور دی نه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم دی دي ته خپل هغه عقل مسلم دی کم چې شیطان واګې نیولی دی او دي ورپسې روان کړي دي او خطا کړي دي